اوس قرآن کریم کې راځي ان الله عنده علم الساعه، قیامت به کله د دې علم صرف او صرف پروردگار عالم ته دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار د قیامت بیان کړي دي، لیکن علی التعین هغه تاریخ چې دا ورځ به په کوم ورځ باندې به دا کوم تاریخ باندې به دا ورځ برپا کیږي دا سوا د خدای نه بل چاته نشي. روایاتو کې راځي چې دا ورځ به د جمعې وي، قیامت چې په کومه ورځ برپا کیږي نو دا ورځ به د جمعې. الله دې امان راکړي چې اعلان د قیامت بوشي او د جمعې ورځ او خلک چې دی ډرامو ته او بلو پرنټونو ته او دمانو ته او دمو ته واده وي او ناست وي او قیامت پې برپا شي چې د دې قوم حال به څه وي. یو خدا چې قیامت راغی او ته په سجده پروت یې په مانځه ولا چېرته الله الله کوې، قیامت راغی او ته ډبو ته ناست یې، ډرامو ته ناست یې، وي سی آرونه ګورې. د دې جمعې په ورځ لږ دې شي ته م خیال وکړه. پاکستان حکومت ډېرې مهربانۍ کړي دي، خو یو لویه مهرباني دا هم ده چې د ټول اتو ورځو ډمتوبونه یې جمعې ته راجمع کړي. نو حدیث کې راځي چې دا ورځ چې ده دا به د جمعې ورځ. اوس جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ د دې ډېر وجوهات علماو بیان کړي. یو وجه یې دا هم ده چې د آدم علیه السلام او د بي بي حوا ملاقات په عرفات کې شعر نو دغه ورځ هم د جمعې وه. عرفات میدان ته هم ځکه عرفات وایي چې هلته تعارف شوی د بي بي حوا او د آدم علیه السلام پیژنګلي 300 کاله پس شوی نو هغې ته ځکه عرفات وایي. بیا د دې دا ملاقات چې شوی دی نو دغه ورځ ته هم د جمعې ورځ وه. بل دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې خلک پکې مانځه ته جماعتونو کې ډېر راجمع کېږي. اوه وجه علماو دا لیکلې ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې د ټول کائنات دنیا چې ده په دغه ورځ به راجمع شي او خدای ته به پیش د دا ورځ به د جمعې. جمعې ورځ د خوشحالۍ ورځ نه ده او نه د ګډېدو ورځ ده، نه د کنجرتوب ورځ ده. جمعې ورځ ډېره لویه د خطرې ورځ ده چې هسې نه چې قیامت پې برپا کېږي چې همدا جمعه نه شي چېرته. عظمت یې دا څومره دی، عظمت یې څومره دی، عظمت یې دومره دی چې د زیارت په ورځ دور پرېوتو نه وروستو او د جمعې په ورځ دور پرېوتو نه مخکې په دې ټایم کې کوم سړي نه ساه ووته هغه باندې به تر قیامته پورې د قبر عذاب نه وي. د جمعې د ورځې بزرګي او تقدس هم دومره اوچت، یعنی الله پاک دې ورځې له څومره لوی اهمیت ورکړی دی. حدیث کې راځي چې د عذاب به څنګه نه وي په دې مړي چې د جمعې په شپه او جمعې په ورځ مړ شي. وایي داسې به نه وي دی چې یو جمعه باندې دی مړ شو نو دا جمعه دی بلې جمعې ته شپاړي، چې بله جمعه راشي هغه جمعه بیا وکالت کوي چې نه د ساه په ما کې ختلې وه، خبردار چې عذاب به نږدې را نه شي، هغه جمعه بیا بلې جمعې ته وسپاري. تر قیامته پورې به په دې سړي د قبر عذاب نه وي. د جمعې عظمت هم بیا دومره اوچت. عزیزانو په ټوله هفته کې د 2 ورځو عظمت ډېر اوچت دی، یو د جمعې عظمت او یو د پیر د ورځې عظمت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت اقدس چې دی د پیر په سهار شوی او بیا وفات هم د پیر په ورځ شوی. نو د پیر ورځ او د جمعې ورځ په دې اتو ورځو کې ډېرې لویې د شان ورځې. نو عزم دا کولو چې علی التعین تاریخ د قیامت معلوم نه دی، لیکن چې کله برپا کېږي نو ورځ به د جمعې وي. او برپا کېږي به څنګه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وشق اقتربه ماضي صیغه چې الله د یو شي دپاره ووایي ته دې دا معنا ده چې قیامت تیر نه دی. اقتربه دا معنا چې داسې وګڼه لکه چې دا ورځ تېره شوې وي، تیر شوی شی یقیني وي په نسبت سره راتلونکي شي ته. نو اقتربه یې ماضي صیغه ځکه وویله چې دا داسې وګڼه لکه چې تېره شوي، ډېر نږدې د هر څه نه. هیبت به یې دومره وي، هیبت به یې دومره وي. قرآن کریم د دغه ورځې هیبت بیان کړی دی. یوم یجعل الولدان شیبا، دا به دومره سخته ورځ وي، دومره سخته ورځ به وي چې د ډېر هیبت نه به هلکان پکې سپین ږیري شي، هلکان به سپین ږیري شي
او السماء منفطر به، اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په ځمکه به راوغورځي. دا د انساني عقل خبرې نه دي. اسمان به مات شي. د ډېر هیبت نه به ملایکې د اطرافو ته منډې ووهي. اسرافیل علیه السلام به شپېلی وغږوي. په شپېلی کې به څه وایي؟ په شپېلی کې به وایي چې او ضرور شوو غوښو او ضرور شوو هډوکو تیار شئ او راپاڅئ دپاره د حساب. د چا د بدن غوښې او هډوکي چې هر ځای ته رسېدلي، داسې د هوا کې به راوالوځي او جسم به مرکب چې دا څنګه یې داسې به جوړ شي او روان به. اوس کافرو به څه وي؟ پیغمبر چې دا خبره قرآن وکړه، هغې وایي چې اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. موږ چې مړه شو او خاوره ایره شو، بیا راژوندي کېدل دا زموږ عقل نه مني. قرآن راغی چې یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. ستا دا خیال دی چې ستا دا هډوکي به زه بیا برابر نه کړم، راجمع بیا نه کړم. بلا قادرین علی ان نسوي بنانا. هډوکي دې راجمع کول خو پرېږده چې دې ګوتو کې دا نری کرښې چې دي دا به هم رانه لاندې باندې نه شي. اوس حیران کن خبره درته بله وکړه، په دې اوس تاسو څه په ډب یې؟ دې ګوته کې که داسې په خوردبین باندې وګورئ نری نری کرښې دي، شته پکې دې ګوتو کې. په کاغذ ګوته لګوه، د پلارو لګوه، د زولو لګوه، د ښځې لګوه، د مورو لګوه، د پلارو لګوه وغیره وغیره. پردی ګوتې ولګوه، په کررونو ګوتې ولګوه، د هر یو ګوتې کرښې چې دي د یو بل نه به مختلف، د هر یو ګوتې دا د ګوتو کرښې دي، دا هم د یو بل نه به مختلف. اوس وګوره بل حیران کن خبره بله وګوره. ته سړی، ستا ښځه ده، بچي دې شوي دي صاحبه، 8 شوي دي یا 10 شوي دي یا 6 شوي دي. ستا یوه نطفه ده. والسماء وغشه والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ. فلینظر الانسان مما خلق. فلینظر الانسان مما خلق. انسان د دا خیالو کې چې دا ما د څه شي نه پیدا کړی دی. د انسان د ځان ته وګورې لږ، دا تسمار خان چې اوس ځان ته ویو په پنجو داسې ګرځي لکه د کارغه په شان. دې د سوټای زوی ته ووایه چې فلینظر الانسان مما خلق. ته دې ځان ته وګوره چې ته ما پیدا کړی د څه شي نه. بېادبي دې معافي. دغه نطفه چې دا ته ترې پیدا یې، تا ته یې په لاس کې اچوم، ته به یې وساتئ؟ وبې ساتئ؟ دغه ساس کې چې دا ته ترې پیدا یې، دا درته په لاس کې اچوم، وبې ساتئ؟ ولې څه شی دی؟ پټیکته ده، نو ته پاکې. بیا دغه نطفه چې دې سره یو ځای کېږي او د مور په رحم کې، او هغه دواړو نطفو نه بیا ته جوړېږي، هغه د مور د رحم نطفه یې تا ته په لاس کې اچوم، ته به یې وساتئ؟ هغه نطفه م وګوره او دا ته چې ترې پیدا یې دا م وګوره. نو چې د پلیتې نطفې نه پیدا یې، خو د پلیتې بچي یې، نو سړیتوب زده کړه که نه. تاسو خیال راغی؟ فلینظر الانسان مما خلق. انسان خو د خدای دا خیالو کې لږ چې دا پیدا د څه شي ده دی. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. د هغه دوو نطفو نه مې پیدا کړی دی چې د پلار د ملا نه راځي او د مور د سینو نه راځي. دې ته سوچ وکړئ. ته اوس د حیران یا خبره مې ده. 2 څاڅکي دي، یو د مور رحم کې دی او یو ستا د پلار په ملا کې دی. دا 2 څاڅکي د مور په رحم کې یو ځای کې، او په هغه رحم کې ته اوس ما ته ووایه چې کومه ډانچه ستا جوړه شوې، ماشوم چې څه وخت کې را پیدا شي د مور نه، ته ورته ګوره. دا د سترګو مشینري چا دننه نه ایستې د دې بڼو دا مشینري چا دننه نه ایستې د دې هډوکو دا مشینري چا دننه نه ایستې دا د دې ګوتو دا قالب یې دننه چا دننه ایستی و. دومره غوندې د پوکڼۍ عمره رحم دی، او د پوکڼۍ عمره رحم کې څومره ښایسته ماشوم د 2 څاڅکو نه جوړ کي. دې ته د انساني عقل رسوي کېدی. دوی نه بعد حیران کن شی بل څه شی بیا په کومه لاره چې راوباسي، عقل ورته حیران. قرآن څه وایي؟ چې د مور په خېټه کې دې جوړ کړمه، نو د بار راتلو دپاره دې بیا څه پروګرام جوړ کړم. ثم السبیل یسره. د بار راتلو لار هم درته اسانه کړم. تېر ورځو کې یو سړی را باندې پېښ شو، نو موږ سره بجلیګر کې و.
اوس زما جومات نه بار داسې مخامخ ټټی وي چې ټټی وي نو ټټی کې چغې دي چې وا خلکو منډې کړې چې هلکه څه چل دی ویانې غوډ راکېنښتي او رانوځي نه خیر چې خلک ورانه ویله لکه چغې مه وه خدای دې بیا خو باسه خو چې یو وله په دې ولو زور کړی چې په ولو زور کړی دی نو هغه چې کړي دي دومره غوندې پچه ترې وتې ده دومره پچه چې پرې زه ورله زه هم هغه وخت کې لیونی غوندې وم هلکه څه چل دی ویلې دا پچه راکېنښت هلک یې سوچ کوله د بولاټوب په ډانچه مې واچو چې دومره پچه یې پکې نښلولې وه څومره چغې والې چې ټول بجلیګر یې راخبر کړ دا دومره غټ ماشوم چې په کومه لار قدرت راباسي تاسو هغه چغې چېرته اورېدلي دي ولې خدای ویلي بي ثم السبیله یسره زه چې ماشوم د مور په خېټه کې جوړ کړم نو بیا د بار راتلو لارم ورته زه اسانه کړم بې تکلیفه راشي دا د حیران کن خبره ده که نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله هره کارنامه چې ده د انساني عقل نه بار په شپېلۍ کې څه و اسرافي زرو شوو غوښو زرو شوو هډوکو تیار شي عزیزان یکدم به په دغه ورځ دا ځمکه د تانبیش او دا یوه ورځ به وي څومره د حساب 50,000 کاله کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله علما وایي چې 50,000 کاله داسې نه د هغې زمانې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کالو عمر یوه میاشت به د دې میاشتو د 50,000 میاشتو عمر یوه ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځو عمر خو دې له لږ ضربونه ورکړه بیا ته ما به پوهېږ چې دا یوه ورځ به کرورونه کاله کرورونه کاله ځمکه به د تانبي وي ور به یو نیزه اوچتي د هر سړي د خپو غوښې به په ځمکه پورې پاتې کېږي او سترګې به یې تندي ته وتښتي د ډېر یرې او هیبت نه او مازغه به یې په سر کې د وریجو په شان خوټ کېږي بیا به بورډونه لګېدلي بورډونه د هرې ګناه خلقو به ځان لړلی د زناکارو ډله به جدایي بورډ به لګېدلی هذا جماعت الزنات دا د زناکارو ډله ده د غلو ډله به جدایي هذا جماعت السرقه دا هر چا به خپله ډله بیا به دا ډلې خدای ته پیش کېږي کرورونه کار عزیزانو غم د دې په کار چې په دغه ورځ د موږ کم څه او دا په سر ده یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده پوښتنه یې وکړه چې ساعت دی هغه د لاندې نه ورته اواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي سکندونو خبره ده که اوس تاسو ته څه پته ده چې جومات نه وځئ چې کور ته به ژوندي رسئ که نه به رسئ شته درته به لاره کې ګړز اکسیدنټ یې وکړو خلاص هر یې فیل شو خلاص کوم شی دی چې د هر شي نه نږدې دی هغه صرف مرګ دی د هر شي نه نږدې نه ځوان ګوري نه هلک ګوري نه زور ګوري نه بوډا ګوري خو ټک پک دا شی د مونږ په سر دی او د دې غم په کار دی غم یو شی دی یو شی څه شی دی چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوند تو نه کړې چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوند به نه کړي سفر دې ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې د خطر لار کومه یوه ده دا لار د قیامت چې دا ته ور روان دا د خطرې لار ده چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوند نه سفر دې ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو لشي عادتي توبه څه ته وایي یا الله توبه یا الله توبه یا الله په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو لشي څو نصوحه غوندې توبه محکم سوګندونه کړې حلال حرامو نه پرهیز که مدام حلال ګره حرامو نه پرهیز که مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندونه کړې حلال ګره حرامو نه پرهیز که مدام
لکه د اوښ په شان په دواړو جامو ژوند ونه کړې. ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې. بک بک به ولاړ. هېڅوک به دله نږدې نه راځي. روغ لا قرآن دا هم ویلي که یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. داسې ورځ ده چې سړی به د رور نه هم لرې لرې منډې وهي، د ښځې نه به هم لرې لرې منډې وهي، د پلار نه به هم لرې لرې منډې وهي، د مور نه به لرې لرې منډې. هلکه ولې منډې وهې؟ وروره که د ده څه په کار شو ما نه غواړي، که ما سره دي زه به بیا چا نه غواړم. هر سړی به دا و. دا تاسو چې کوم دوستان موستان ویلي دي که نه، دلته یو هلک دی هغه خو چې تت پت شو، دوستانو ته راته ټیم نه میلاویږي چې ورسره میلاو شو. دوستانو ته پوش ما ورځ مې یو شړپ ویستو، بل چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي. په دې زمانه کې دوستان هم شته، شته دوستان شته. اذا قل مال المرء قل صدیقو. پیسې در سره وي، دولت در سره ډېر و، شنې تورې چای در سره میلاوېدې، ډېر به درنه زومبی زومبی او ټوکری ټوکری کي. چې پیسې او دولت در سره نه و، هر سړی به درنه څنګ کوي چې څه ونه غواړي. دا د زمانې دوستان داسې یو دوه په لاره روان، شپه پرې راغله. چې شپه پرې راغله نو یو ونې لاندې څملاسته، ډېر کلک دوستان. تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه، وایي دا زما جاني دوست. جاني اوس زما خولې نه به هم چېرته دوست ټکی نه وي اورېدلی. اورېدلی هم نه وایه ماما ته خو 40 کالو نه راځي. زما دوست شته نه، دوست ناست نشته. زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم. دوه دوستان دي جاني، ونې لاندې څملاستو، د شپې پې زمری راغی. د یو چې کتلي دي چې اوی دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي، خوړل. منده کړې ده ونې ته ختلی دی، عیار یې ورته په ځای پرېښی. هغه چې کتلي چې دوست خو پرېښوې او ته ورته یوازې شوې، نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده. د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري، ژوندی یې خوري. نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی، زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی، غوږونو کې ورته پوزه والې ده او تلی چې تلی دی. د دې یار ورته د پاس نه ووایي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه و؟ هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی، دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووایي؟ وایي دې زمري راته په غوږ کې ووایي چې تا باشد کېږي تیرا دست ستا باشد کېږي تیرا دست در پریشان حالی و درماندگی. دې زمري راته په غوږ کې ووایي چې دوست هغه دوست دی چې د مصیبت په وخت کې د بل لاس ونیسي. دا ستا څنګه یار چې په تا سخته راله، نو دی درنه ونې راوخته. زمونږ زمانه سخته در باندې راله، په ډاګه به دې پرېږدي، درنه به ته دوستي موستي ماما نشته. خپلې مجبورۍ دي نو خدای له یې ورکوئ. اوس زه ستا د زمانې دوستان لري پول کې لارې کېل. वो भी पत्थर रख गए सीने पे आज मरने के बाद. زما هغه یاران چې زه مړ شم، ما له خو به په قبر کې د ګوډمو څادر یې وغوړئ. لیکن वो भी पत्थर रख गए सीने पे आज मरने के बाद. چې زه مړ شومه هغې هم زما په سینه کاڼي کېښود، خاورې را باندې راواچوي. دغه هغه لا ښه خلک دی چې خاورې پرې ور واچوي. دا ستاسو غور زیر دوستان چې جنازو له راشي که نه، دوی دا چل کړي. ما ته ښه وګورئ، تا د قبر په تا خاورې ټولې کېدي دي، پېږمو ته رومان ولي. هلکه دا څه چل دی؟ وایي دوړې راځي. ایخ خدای دې کور وران که. ته خو زما یار وې، د ما د قبر د دوړو نه بس ته پرهېز کې. داسې دي که نه دي؟ دا غور غور کې راشي، تاسو جنازو له خوشحالېږئ، خو پې ډېر یا د سپېره مړ کي او ارباب والا راشي. الله قربان، ارباب صاحب هم راغلی و، کور دی د پلار هم وران دی چې ارباب ته جنازې له راشي. تاسو پوه شوئ؟ دی د خاورو نه هم
پیغنی پټي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دوستي کوم ځای ده، تعلق کوم ځای، رسمي. بیا زباني جمع خرج